السلام علیکم کتونکو تاسو ګورئ زموږ سواد زه مراد علي خان یم ماښام دی د مینګورې بازار دی روان یو لږ چکر لګو تاسو سره هم دغه بازار چې دی دا شریک کوم دا وخت حاجي بابا چوک کې چې موږ روان یو افتخار را سره دی افتخار ټرافیک ډېر زیات سوی شوی دی بازار کې نو د اختر مخه ده او ته ګورې که نه چې د اختر مخه ده او بل دا چې ډېر ډک ښځو چینم ده کوم چې د ښځو مارکیټ دی دلته هم رشي خلک راځي افتخار وایي چې د اختر مخه ده او رش ډېر شوی دی دا وخت دا لار چې ده دا چیني ته تللې ده او دا حاجي بابا چوک دی ټیک ټاک مهرباني او موږ ټرافیک ډېر زیات سیوا دی رش ډېر دی موږ هم پیادل ووتو ځکه چې بازار کې رش ډېر دي تاسو هم چې کم د مینګورې خلک دی ټولو ته مې دغه خواست دی نو تاسو چې په مینګورې کې ګرځئ سوداګانو نه راوځئ نو ګاډي په کور کې پرېږدئ او پیدل راوځئ لږ واک به هم ستاسو کېږي او دا رش به هم لږ کمیږي افتخار ډي پي او صاحب خو یو لیټر جاري کړی دی نوټیفیکیشن یې جاري کړی دی چې یاره څومره په سواد کې کټ یا ویډ ګاډي دي په هغې پابندي لګولې ده نو هغې سره به کار نه چې دا رش لږ کم شي هغه لا عملي شوی نه دی دغه فرض چې دا هغه ډېر لیټ کېږي مطلب حلاره کېږي په هغې کې مطلب افتخار وایي چې سټریکټ ایکشن نه دی اخیستی شوی صحیح د هغې نه پس چې دی نو بیا به کېدای شي چې کوم چې ځکه دلته کې ویلډ او کټ نو هغه ډېر زیات خو د دې سره کټ دا چې د خلکو مجبوري ده خلکو ځان له اخیستي دي مطلب هغه د کور د چلن لپاره هم دي او دې سره ډېر خلک چې نو هغه مزدوري هم کوي لکه کوم چې د کیبن سوزکي دي دغه بالکل سوزکي چې کم دي یا نور چې کم ګاډي څوک پکې سبزي خرڅوي څوک پکې مختلف کارونه کوي د هغې لپاره نقصان هم دی خو پابندي پرې پکار دی افتخار په دېسي ګاډو باندې ځکه چې دا ډېر چې کوم کرایم دی هغې لپاره هم اکثر دغه ګاډي استعمالېدی شي بالکل دا کوم سکریچ کم ګاډي دا وخت موږ نشاط چوک ته چې دی رسو تیز روان دا چې د مینګورې بازار نشاط چوک دی دا نشاط چوک دا ماښام د سره شریکو د رونق د مینګورې بازار رش ډېر زیات سیوا شوی دی شیراز خان روان دی وګوره دا لاکډاون په حواله راته وویل لاکډاون څه صورتحال دی د هفتې د اتوار په ورځ لاکډاون کېږي خو زما خیال دی هغه هفته اتوار لاکډاون هم اوس تقریبا ختم شوی دی خو خیر انتظامیه هم په دې کې هېڅ قسمه مخکې به راووتو اعلانونه به وکړو بازار به یې بند کړو اوس داسې هېڅ قسمه سیکټیویټي د انتظامیه هم په نظر نه راځي دا خبر بالکل ټیک ده چې انتظامي چې نو هغه اوس په نظر نه راځي او حالانکې که موږ بل اړخ ته وګورو حکومت یې دا خبره کوي چې افتخار وایي چې یاره پکار ده انتظامیه هم ایکشن واخلي او لږ که پکار ده که لاکډاون وي نو بیا یې پکار ده چې هغه برقرار وساتي او که لاکډاون نه ختم شوی نو بیا دې هم خلکو ته واضحه کړي بازار کې تاسو رش کتلی شئ دا ماښام دی وخت یې مونږ سواد کې یو شلتالان په څو دي 120 دا کوم شلتال دی دا خانه علي ګرین دی علي ګرین نمبر په اول ځل نوم واورېدو 8 نمبر ختم شوی 8 نمبر لا شروع شي 7 لا نه دی راغلی لا نه شروع شوی دا د سواد مشهور شلتالان دي دا هم تاسو ته سواد مارکیټ کې چې ملاویږي ځای په ځای باندې دا فروټو ګاډۍ او فروټ چې هغه
سروې بسو واغستو 72 ها کوم ځای کې واغستو کوکارای کې جامبل کوکارای کې دنګرام کې 72000 روپۍ سروې ډېر زیات ګران شي ریز الله مهنګای ډېره ده دیو چې ډېر خلک چې سنت ابراهیم نه چې هغه به محروم پاتې دي په ځای باندې چې ټول پراته دي او دغه شته کې د اختر لپاره چې تیار روانې دي مټیانې ځای په ځای پرتې دي ښه د څارویو لپاره واښه هم دلته پراته دي دا ګلشن چوک دی دلته باقاعده داسته واښه هم میلاویدی شي د څارویو لپاره دغه سواد سبزیانې دي دا گلشن چوک دی مخامه یو لنډی چکر د مینګورې ښار چې تاسو د مینګورې د بازار رونق چې دی هغه وکتو هغوی تاسو به خوند کې اخیستی د نورو داسې ښایسته ویډیو لپاره زموږ دغه چینل چې کوم دی دا سبسکرایب کړئ تر دې د مخلوق قربان مراد علي خان له اجازه ورکړئ د الله لپاره